باب قصة غزوة بدر وقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. وقال وحشي قتل حمزة بن نعيمة بن عدي في الخيال يوم بدر وقوله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتظنون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. باب قصة غزوة بدر. مولانا سميعو ضروري خبر سره چې د بدر نه مخکې یو څو سرایات لیکل شوي الله سره پټې نو دا غزوه یو څو سرایات رسول الله مبارک د بدر نه مخکې لیکلي نو یو سریه حمزه او وجوهات یو مغو چې بلو در تماویلو چې د مکې خلک براتل او په مسلمانانو به حملې کړلې په عراق به حملې کړلې او هلته ضعفا د مسلمانانو تکلیف کې جوړ سریه حمزه دا د هجرت نه 2 میاشتې پس په رمضان 1 هجري کې د هجرت نه 2 میاشتې پس رمضان 2 هجری کې بدر او رمضان 2 مټه رمضان 2 هجری کې یا پر ربیع الاول کې سریه حمزه د هجرت نه 2 میاشتې پس رمضان 2 هجری کې یا ربیع الاول 2 هجری کې ډېر مهاجرین ځان سره مشتو دي سيف البحر تدرياب غاړه ته رسیدلي صحابه قریشم درې سوه ابو جهل سردار تجارتي قافله وه قریشم مهاجرین ډېر شو او قریش 300 قریش دومره 300 ابو جهل سردار شام نه واپس راتلل ابو جهل سردار شام نه واپس راتلل د دریاب په غاړه سیف البحر مندوي یو بل سره مخامخ شو بالکل مجدي بن عمر جهني په میانس کې جوړه وکړه یعنې جوړه دا معنی چې خلاص یې کړل جنګ ونه شو مجدي بن عمر جهني هغه بیت بچاو کو جنگ ونه شو بله سریه د عبیده ابن حارث لېږلې ده دا د حضور پاک اتره زوی دی ګوره حمله درو دی اتره زوی دی سریه د عبیده ابن حارث دا 8 میاشتې د هجرت نه پس په شوال کې لومړی هجرت دی شوال لومبه هجری کو امیر عبیده ابن حارث رابط وتوی دارا دے پوری دارا دا قریش 200 شخص امانان دا اغا سریه وا جساد ابن ابي وقاص په جنوبي غشي چالولې سعد ابن ابي وقاص دا مرتبه حاصله ده چې اول من رمى بسهم في سبيل الله
اول من رمى بسهم في سبيل الله دا الله بلا جروبي غشي وشته دا بار بار د دې وتا ته مثال د نبی وقاص او مناقب کې یو من قوتان دي جروبي غشي الله بلا کې وشته دې پرې کې وشته او د کافرانو د قریش امیر یا ابو سفیان دی یا عکرمه دی اختلاف نشته یا ابو سفیان یا عکرمه او دا هغه ذریعه وه چې مقداد ابن عمر او عتبه ابن غزوان د قافلې نه راغلل مسلمانانو سره مقداد ابن عمر عتبه ابن غزوان دا د کافرانو د قافلې نه راغلل مسلمانانو سره ملوي شو درېیمه سریه د سعد ابن ابي وقاص سریه د سعد ابن ابي وقاص دا په ذی قعده په هجره کې و ذی قعده لومبه هجره کې امیر سعد ابن ابي وقاص جعفه د نږدې ولا سید الغدير قوم وتوي غدير قوم او جعفه د شپې په پټ تلل چې مانونه کافر خبر نشي قافله دې وځي دا درې سرايا دا مخکې شوي دي دا درې سرايا درې سرايا دا مې ته ذکر کاوه باب قصه د غزوه بدر یو سړی نوم دی بدر ابن حارث وته وایي بدر ابن حارث او نو تاسو ته ورته ما خبره کړې ده چې بدر ابن حارث د دې سړي نوم د چا چې کوي کنه ستنه او یا دې پیله وجه د ټول علاقې ته بدر وایي د سړي نوم دی او د دې نوم دی وقول الله تعالى لیکن غرض د امام بخاری سره د امام بخاری غرض دا چې دا آیاتونه چې څومره دي دا متعلق د بدر پورې د دې آیاتونو تعلق د بدر سره دی بعض حضراتو چې بعض آیاتونه د وخت سره متعلق دي امام بخاری غرض دی چې نه د دې آیاتونو ټول تعلق د بدر سره دی په 12 رمضان سن 2 مهیجري کې مسلمانان وګړي دا چې باندې ټول خبره د غټه کوم تاسې جرګو په شکل کې تاسو ته مسله جوړه شي وخت ضایع نشي 12 رمضان چې وږي په 2 مهیجري کې په 14 رمضان بدر ته رسیدلې 12 رمضان په 2 مهیجري کې وږي او په 14 رمضان بدر ته رسیدلې او په 19 رمضان جنگ شوی په 19 بلې کې جنگ شوی خلک مو د مخکې دونه بیا راته خبرې کوم ولقد نصركم الله ببدر الله تاسو سره مدد وکړ ببدر فی بدر یا بمقام بدر وانتم بلې حال کې چې تاسو اذلت لکتا غاډوالا وې دا نه چې راځي د خدای په نوم یا د بندګانو په نوم اذلت سمانا تعداد کمو او سامان جنگ د سره کمو څومره تعداد دی 314 یو رپورټ په اختلاف ته په دې بل سم کې بناشي دا په عدت اصحاب بدر کې په تفصیل دا وکړه دلته 314 رسول الله او تعداد رسول هم 314 نسته انبیاء او اصحاب طالوت چې څوک د نهر نه پورې وته جالوت یې مردار کړ هغه 314 رسول او اصحاب د مهدی چې مهدی سره په لومړي کم خلک بیعت کوي هغه 314 رسول دا مبارک عادت شو تعداد رسول بدرین اصحاب طالوت چې چا د نهر نه تجاوز کړی او اصحاب د مهدی روبیو سره کوم خلک بیعت کوي دا ټول 314 دي 314 صحابه کرام کافران څومره زر کسان تقریبا به څوک نه نیم سوا وای کسر نه اعتبار نه ورکوي او څوک زر یاد دی صحابه سره دوه اسخان اسونه صحابه سره دوه اسونه او یا وسره خان نمبر په سوالای ده دوه اسونه او یا خان او شپږ غره او تدوري تعداد څومره له کې واچوا 314 اسونه سو تمانه کو ته وګورئ
خان وسرسو او یا او غرش پاکوي غره هدا پسپنو دا کړو کمیسا چي او دله دلی ماشاءالله با ټول د تور مقابله کوي او ټول سره د کېټل دا کوونه او کافرانو څومره دي مولانا صاحب او دې کتاب وایي چې او یا مهاجرین دي باقی انصار او یا مهاجرین او باقی انصار او کافرانو سره 200 پسونه د دې دوی هغه 200 دي سره او یا خان دي هغه سره 200 خان 200 سونه او 200 سره خان او ټول مسلح دي سره تجري او شپږ لري هغه ټول مسلح نيزه وسره دي دوی وسره دي او دشي وسره دي ټول مسلح او سامان ابن صلی الله علیه وسلم د مراد کار چې موږ دا کړو او موږ په جوش کې او مسلمان بخښنه نو تاسو ازل راغی په نسبت په تعداد کې امکان او دا غي په نسبت په قوت کې او په اسباب کې امکان فاتقوا الله لعلكم تشكرون تاسو الله نه یو کې بدل کې سمندر اسنه درته دي لرونه شي امیر مخالفت درونه شي تاسو اختیار کې لعلكم تاسو شکر ادا کې شکر کړه ادا کېږي چې الله نعمت راوړي ضمن فتح استثناء راغی الله په فقدر کې نعمت درکې شکر ادا کې استغفر للمؤمنین هغه وخت چې تابع مؤمنانو ته رسول الله مبارک مسلمانانو ته هدایت ورکړ او کومندان د جرنیل نه پکاري چې خپل رعیت او خپل هغه چې کوم فوج د جوړې د دعوت کې ورته تربیت او هدایت ورکړي ألن يكفيكم أن يمدكم بربكم ب3,000 من الملائكة منزلين تاسو نه کافي کېږي دا خبره بلکې کافي بشي چې مدد کوو چې تاسو تاسو بدرې ورو پرېږدو منزلین چې دا به اصلي منزلین دا به نازل شوي وي دا ولې دا به 3 من آلاف راغی مولانا صاحب دې باندې اعلان کوي دا زر کسان په کافرانو یو پروپاګاندا وکړه هغه پروپاګاندا دا و چې دا کورس راغی شیطان د کورس په شکل دی او زه په کورس په خپل راغلی د مراجعه د شیطان د کورس ابن جابر د کافرانو د یو قوم مشهور په شکل راغی په درس باندې 2000 کسان زموږ روان ابو جهل مبارک د شام 2000 روان دي کوم دی په څه رامه کړه د دې مخکره د غیر مخکره روان دي نو دا پروپاګاندا مسلمان ته ورسېده چې زه خدای دې د کورس او روان دي دا قدرت سوي رب العالمین وسره دا وعده وکړه او منځلین چې اسهغه دا مبالغه نه ده دا بنازل شي دا الله تعالی طرفنا بنا ولنا ربک فی ان تصبروا قطع ثابت قدم په جهاد کې چې کلام صبر راغی معنا چا وکړو ثابت صبر اصل کې حوس تا وایي دا صبر خپل معنا سره حوس دا چې کړي صبر کې یو فریاد کوي رب بلکې د فریاد نو په جهاد کې صبر استقامت او ثابت ثابت ته جمله ده وتتقوا بیا وایي د امام اختلاف امام سلام نه کوي دا په اختیار کې یو مثلا هم آهنګیو کې وایي اتوب ابراهیم تاسو د کافرانو من فور ماذا قد مساعد کې دا کورس دا یو دې کومر کوم به 5000 من الملائکه بل بيدر فرشتي ولدي او مصومين باوردي وایي نه خدای معنا مې سوکړه باوردي دا ورته خپل رومي یو ځای پولیس والے او خپل سپینه جامه کې هغه وروړي یا فوجي په خپل جامه کې دی وروړي چې خپل جامه واچي دا خپل رومي وما جعله مولانا سے علماء لیکي ولې دا تاسو بیا راځم وما جعله الله لذكرذلي لمدد سره هو د مين د یوم دې کوم مصدر دی الا بشرا لكم صاحب خوشاله ولتطمئن قلوبهم به او تاسو ورته په مطمئن شي دا انسان په ظاهري اسباب مطمئن کیږي نو دا تعداد دې لپاره چې تاسو مطمئن دي نو په خوشاله شي نو فتح نصرت خدای په لاس کې یو جبريل ټول کافي دي یو فرشتہ ټول کافي دي او انسان د جميع او د انسان خوشالي اسباب موجوده کړه اسباب درته نازل او من نصر الا من عند الله الله جعل دي ورته دا مقابله څوک نشي کولای خامد د حکمت دی دغه حکمت دی چې د جبريل عليه السلام او د عادیانو په شان دی خدای نه هلاکي د سمودیانو په شان دی نه هلاکي او تاسو په ذریعہ خدای جګ کوي چې الله مخلوق توبه کوي من فئه قليله غلبت فئه كثيرة بإذن الله ليقطع
عاقبت پیدا شي. نصرکم مقدر کړه، نصرکم الله سره وعده وکړه دې لپاره چې هلاک به کړي وړه د کافرانو یا کسانې مردار کړي او یکبتهم یا به ذلیله کړي او یا کسانې چې ونیول نو فینقلبوا دراغیب واپس یې خپلو کورونو ته خائبین مایوسا چې ویاره دغه کافران مړه شو او ویاره نه ونیول. قال وحشي بن حرب سوی قتل حمزه قتل کړو حمزه طعیمه ابن عدي ابن عیار په یوم بدر دا د سردار دغه په خبرې راځي صبر وکړي. طعیمه وجه پر د بدر دا وجه لري نو بیا وحشي د بدر غشته په وخت کې د حضرت حمزه وقولي وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين دا قصه تكون پر صبر کوا فقال وفي كتاب سره وعده کړه د حکایت د باندې ماضي لري الله پاک یو د ګورنر کې تاسو ده ګورنر لیکل دي یو د ابو سفیان قافله چې چا په سره ودی او یو د ابو جهل تاسو په مدد کې راغلي دي دوه چې په کوم ورده نو تاسو سره د ما وعده د نصرت کوم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم تاسو بیا ته چې سره اوس په نشتا چې سره ودی نشتا باغی ورته د ابو سفیان راکړ دي او د الله حکمت سو د الله مقصد سو د الله مقصد دا چې د زر مصالح در باندې وامه در باندې وخت الله مخلوق ته دنیا ته خیر چې زما مدد چې سره بیا د وسته ضرورت دی مخیرا نو بهر کې په دې باندې بل ځان اوس کویو دا فیزر کسان نو زر کسان مستقر راځي 1500 کسان قومندان حضرت جبرئیل علیہ السلام او د 500 کسانو د فرشتو قومندان حضرت میکائیل علیہ السلام دې د اسمان ته راځي د میګو په شکل وایي چې کله انسان او د میګو په شان نو چې په کوم الله چې دې اوسه مثال درې مونږه هغه تک سری شي نو باغی راځو نو زرو کسانو په شرکت کړي ځکه کافران زرو او 3000 کسان شاته قطعه منتظره وه دا راکوشي وکړه دا 3000 کسان دا شاته ناستو څه مطلب که د کور ذکر راغلی دا 3000 کسان به شریک شي او که د کور ذکر راغلی دا 300 به شاته ناستي جنګ به صرف دا 1000 کسان کوي او 15000 کسان هسې د دوی لپاره الله پاک وعده وکړه چې تاسو غواړئ نو باندې رانه 15000 نازل شوي نه دي تاسو پوهېږئ د هغې وعده شوې وه چې دا د عملي رالیږمه د تاسو کې ضرورت کله راغلی. وبه قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا عن خير عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك وانا قلت لنا اريدني في كعب بن مالك ولكن مولانا سبزان کوئکا ولكن اتقى الزوار شهيدان شوي وشبك مهاجرين سونا بكي شهيدان شوي دي اتقى الزوار وشبك مهاجرين او يا كافران مردار شوي مكعب بن مالك مولد يقول قال سبع ولم أتقلم درستني بعد النبي عليه السلام في غزوة غدا فيوم الملك رسول الله وبارك غدا كانت غزوة إلا في غزوة تبوك وقد تبوك رستم الشيخ أولا كسب رستم الشيخ تبوك يدرك كسب الشيخ كبير رسول الله مبارك الله حكم رجل لجنسان قبل مكة يوم كعب بن مالك يوم هلال بن أمية ويوم مرارة بن ربيعة غير أني تخلفت صرف دولة ما تخلف بعد بدر كيف لكن من كرده ولم يعاتب عتاب نرى غير يوكس تخلف عنها إذا بدر التخلف كرده أسأل كمولانا سيف إذا بدر التخلف مظلوم له أبو رسول الله مبارك اختيار ورقه جدا سوق ما سردين أبو سفيان قافلة رواد الجلال شولا دي خدا أبو جهل نحكر فسنت سبب الإنشاء تصور كده أبو جهل نحكر سنجرانه أو بكما وجلال سنجر وسلم مقابل شوى صرف دورة أولا رسول الله مبارك أبو جهل نحكر فسنت جاء نحكر قافلين لا أبو سفيان فأبو تجارة قافلة ونجوي سنجر سرده لكن بذلك الجروب لأركونه لكن ملك دوي ران سرده نزكى دا تخلف تدوكس تفاتي كيدن مظلوم له حضور الفا او دا تبوك تخلف سو شابا مظلوم اغيك حكم كلو كي هرقل سر مقابلة نطول بوسو اغيك كي تبوكس تفاتي شو معناه قرآن مضمت كده او ديكي كي تبوكس تفاتي شو مضمت ندي شوه ذكا حضور الفا في قابلين تجارتي مقابلين لو كي تشوف لي ولا او كتوب ده نمازين دي وجهنا التوسوسة على إلا في غزوة تبوك غير أني تقدمت في غزوة بدر ده غير ولي لازم يبين لنا إلا في غزوة تبوك وغزوة بدر لازم ولا النبي كما تقدمت ذكر ما يوضع غدا إلا في غزوة تبوك وغزوة بدر
إلى غيره يرون لذين فعل غيره رولو إلى تخلف مذموم أو دبر التخلف داغين مغاير داغين سو مغاير مذموم نو فقبلوي عتاب نزل عليه فيوقف تخلف عن هذا بدل إنما خرج وجه النبي عليه السلام يريد عيد قريش عيد تجارة قابلين من أبو سفيان تشام نراتا يوميو مسيبة وقشيرين نورة لله تلك وشامتا جمع الله حتى جمع الله بينهم وما بين المسلمان رسول الله وغيره وبين عدوهم على غير ميعاد يوم السيوات وبين جرازي الرسول تنظر لكم أمره اتفاقي وبسر بقى مخشوع ويجب خبر حضور فرد عليك فليتنظر زخر نور واقعات وفكي صباح التوبة إن شاء الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا